د خیبر پښتونخوا وزیراعلی سهیل اپریدي په دریم ځل هم عمران خان سره ملاقات ته پرېنښودو او دا سره روان شو. حق حیران ناست یم چې په یو ملک کې د وزیراعلی دا حال دی، زموږ د عوامو څه حال وي. حالانکه وزیراعلی سهیل اپریدي ته درې پیرې د عدالت نه اجازت هم ملو شو چې تا ته اجازت دی ته عمران خان سره ملاویدی شي او بیا هم نه پرېږدي. نو مطلب دا دی چې په دې ملک کې نه د وزیراعلی څه حیثیت شته، نه پکې د عدالتونو څه حیثیت شته. یعنی عدالت درې پیرې اجازت ورکو او د عدالت هم نه منل کېږي. مطلب په دې ملک کې د عدالت دا حیثیت دی چې هغه خپل حکم هم نشي منلی په چا باندې. نو چې وزیراعلی سره انصاف نشي کولی نو موږ سره به څه انصاف وکړي؟ دا غټ سوال دی که نه ښه. لکه په یو ملک کې عدالت چې کوم دی، یو کس ته حکم وکړي چې تا ته دې شي اجازت دی ته کولی شي او هغه ته بیا هم اجازت نه ورکولی کېږي، نو بس سوچ کې وی دی نه پس نو. لکه خیبر پښتونخوا وزیراعلی دا د کم 5 کروڑ عوامو نماینده او مشر دی چې د دونه پاور دی، د دونه اختیار دی، د دونه په اختیار او طاقتور کس ته د اجازت نه میلاویږي، نو بس سوچ کې وی د موږ به مسایل پکې